ای ځوانۍ چې سره بوډاوالی نه وي او ټول عمر یې ځوانۍ ته وې څومره خوند به یې کولې. جهانګیر خان تاسو پیژنئ، ټول پښتانه ماشوم او غټې پیژني. جناب ښایسته ځواني وه، خو اوس پې رالی بوډاوالی. الله غرض مې څه دی؟ د مولانا اختري دا لش پش ویښته، دا تور ویښته او دا توره ږیره او لش پش ځواني، دې په د شاته یو خامار لګېدلی دی، هغې ته وایي بوډاوالی. یو بابا روانو او ټیټ روانو، ټیټ داسې د عمر د وجې نه املا ښکته کړې وه. یو ماشوم ورته وایي ای بابا، وایي دا بینډ دې په دې املا کې د څو روپو راچولی دی. هغه بابا ورته په خندا شو، ای زویه داسې یو عمر را روان دی چې په دې پیسې نه لګي، دا به په خپله را بینډ شي. نو غرض مې دا دی زمونږ ځواني لش پش کو، هر څنګه شهرت ما سره او کو پیسې او کو علم را سره، دا ځواني دې به د شاته یو بوډاوالی لګېدلی او ډېره زر زر خوري. نو جهانګیر خان تاسو ولیدلو، ښایسته ځواني وه او بوډاوالی پرې رالی. الله دې ول ډېر عمر د صحت او د روغ صحت او ورسره د نیک اعمالو ورکي. خو غرض مې څه دی؟ مونږ ټولو باندې سره روان دی بوډاوالی. په خپله ځوانۍ دې مونږ ناز نه کوو، ډېره زر ده چې دا بوډاوالی موتا باندې راځي. او چې بیا هم ځوانۍ کې څه نه کړي، یو خاص ځوان به د عرش د سوري لاندې ولاړي چې خپله ځواني په عبادت کې تېره کړي. نو خپله ځواني دا ګورئ قیمتي وګڼئ. او جهانګیر صاحب الله دې تعالی ډېر صحت درکړي او ډېر عمر دې الله تعالی د روغ صحت سره د نیک اعمالو درکړي، سره زموږ د ټولو مسلمانانو، او الله دې موږ ټول د محتاج ورځې نه وساتي. دا ماشومه چې جي روانه ده، دا د شپې 11 بجې دي او دا بهر ته راوتې د دکان دپاره یا څه د بل څه ضرورت دپاره راوتې ده، او 11 بجې د شپې دا یوازې ګرځي. او دا کم چې دا رڼا یې ورته کړې، الله دې دله جزای خیر ورکړي. دی وایي زه پسې روان یم او وایي دا ما روانه کړې، زه یم چې خپل کور ته ور داخله کړم. نو هسې خبره دا پکار ده که نه، کو دې ټایم کې د دې ماشومې سره څوک داسې زیاتې وکړي یا دا وتښتئ که نه، نو بیا به دا مور او پلار څه وایي؟ څه به وایي دا مور او پلار؟ بس وایي حکومت ته ګناه ده جي، او حکومت څه نشي کولی که نه. نو هلکه زه مور او پلار څه ذمواري سازېږي؟ تاسو راته ووایئ. زه نن سبا یو عامه خبره، یو اهمه خبره درته یادوم. ښه واړه واړه هلکان به او د غټو هلکانو سره به ګرځي، بلکې د سړو سره به ګرځي، د سړو سره غټ غټ سړي به او دا هلکان به ځان پسې ورپسې کړي او ګرځي را ګرځي به. آیا د دې هلک مور او پلار نشته یاره؟ زه حیران شم خدایه پاکه چې دا هلک دا د دې غټ سړي سره ګرځي، دا مور او پلار ورته دومره غږ نه کوي چې بچې ته چا سره ګرځي، ته کم خوا ځې، دا پیسې تا سره د کم ځای نه راځي، او دا موبایل تا سره د کم ځای نه رالی. یقیني کو چې تپوس کوي خبرې دا بعضې مور او پلار. نو بیا څه شي؟ بیا چې کله بچي پار وځي که نه د جالې نه، نو بیا څه کوي؟ یاره جي بس وایي بچي مې نافرمانه دي جي، او بس وایي بچي مې په کار باندې نه راځي، او ګوره وایي بچي مې بې مخي کوي، او بچي مې مخ ته را دانګي، او بچي مې دا نه کوي، بچي مې هغه نه کوي. هلکه تا د بچو تربیت کړی دی، تا خو بې خیال هم نه ساتو. نو غرض مې دا دی جناب، زمونږ هم څه ذمواریانې سازېږي چې د خپلو بچو پسې مونږ لږ اواز شاته لګوو. زمونږ دا بچي څه کوي څه نه کوي، کم ځای کې کیني کم ځای کې پاسي. دا موبایل هم سړی لږ ګوري چې بهی خو بس دا خبره د پلار سره موبایل، نو بچو ته به څه ووایي. نو غرض مې دا دی چې دا ویډیو مې دې دپاره وکړه، مهرباني وکړئ د خپلو بچو. ګوره دا واړه واړه ماشومانان په دې نیرونو کې لامبي، واړه واړه ماشومانان. نو آیا له مور او پلار ورسه ویل نشي لکه ماشومه ته ولې ځې، ته ولې بار ځې؟ که چېرې دا اوبه دې یوسي نو بیا بس یې نیرونه بند کو، بس وایي جي او حکومت وایي ذموار دی، حکومت په دا حکومت په هغه کوي. بهی دا چا خپلې خپلې ذموارۍ دي، زمونږ هم څه ذموارۍ سازېږي. زما بچی د غټو کسانو سره ګرځي را ګرځي، زه به چې تپوس کوم زویه ته څه کوې چې د غټو سړو سره ګرځي، د غټو هلکانو سره ګرځي، دا ولې ته ګرځي؟ دا ستا د ګپ دي. نو جناب د مور او پلار دا ذمواري سازېږي ښه چې لږ پسې اواز کوي، لږې بارې تپوس کوئ. اوس دې ماشومې چې ته وګوره دا د شپې 11 بجې دا بهر ګرځي که نه، نو خدای مګه څه ورسره وشي نو بیا به صحیح حکومت زمونږ تپوس نه کوي. بس حکومت داسې حکومت هغسې. هلکه حکومت هم دی، خو ما ورته هم زما او ستا هم څه ذمواريانې دي که نه. ګوره شریعت محتاجي خوښوي، احتیاط خوښوي. شریعت مونږ ته وایي په هغه لینټر باندې او په هغه چت باندې ونه سملي چې ګیر چاپېره د دیوال نه ولې پرېتې نه وځي. شریعت مونږ ته دا وایي دروازه ښایسته بنده که چې اوده کېږي. شریعت مونږ ته دا وایي چې اور مور یې هغه مړ که چې اوده کېږي.
شریعت موږ ته دا وایي کله چې اوبه دي د هغې دپاره سر کېږده که سر نیز چوکه مو کسه پرې کېږده دا شریعت موږ ته وایي ولې شریعت اخلاص دغه خوښوي سو احتیاط احتیاط ښه نو جناب احتیاط به مونږ کوو ښه خامخا لږ څه نه څه تپوس کوئ د خپلو بچو ماشاءالله دا بعضې وینم ډېر تربیت د خپلو بچو کې خو دا بعضې نه دي بس اډو پروايي نه کوي چې کم خوا لاړه او کم خوا راله نو بیا سي وروسته بیا لاس مروړي د لاس نه وځي نشې تماشې شروع کړي د غلطو خلکو لاسونه کې ورشي نو بیا څه کوي بس بیا جي بس وایي بچي مې وایي نافرمانه دي جي تا ورته ښودلي څه دي نو صحیح دی انشاءالله د خپلو بچو څه نه څه تربیت کوو صحیح دی جي الله خوشحاله کوي او دا چې دا زما نوی پیج دی ښه دا پیج کوم دی دا زما نوی پیج ډېر ملګري وایي ویډیوګانې نه راځي نو مهرباني وکړئ دا پیج تاسو ورسره فالو کړئ نو انشاءالله تاسو ته به نوې نوې ویډیوګانې درځي صحیح دی جي